بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم او تاسو ګورئ ډیلی میدان. کتونکو د فیکټ چیک لړۍ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په سوشل میډیا باندې یو پوسټ وایرل شوی دی، یو تصویر وایرل شوی دی چې کوم په مکمله توګه باندې بې بنیاده دی. دغه تصویر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په دې تصویر کې دغه ښودلی کیږي او بیا په دغه پوسټونو کې دا دعوه کیږي چې د پیښور چې کوم اس اس پی اپریشن دی کاشف آفتاب عباسي، د هغه تصویر هم ورسره ورکړی شوی دی چې کوم غیر ملکي افغان مهاجرین دي او په خاص توګه په دې کې د پیښور نوتیه ټارګټ شوې ده چې په نوتیه کې څومره افغان مهاجرین دي هغوی ته په کرۍ باندې کور ورکولو والا یا جعلي شناختي کارت جوړولو والا یا پناه ورکولو والا د خبردار اوسي او د هغوی دپاره د هغوی خلاف به سخته کاروایی کیږي. بیا په دې کې دا هم ویلی شوي په دغه پوسټ کې چې د دې خلاف به د سیکشن 4 په تحت باندې کاروایی کیږي او دی به بالکل لکه دغسې کاروایی به پې کیږي چې د دوی ضمانت په هم نه کیږي. مونږ په دې اړه باندې د پیښور سره چې کوم تعلق لرونکي کرایم ریپورټرز دي هغوی سره هم مونږ رابطه وکړه. نو هغوی مونږ ته دا وویل چې یاره د وفاقي حکومت لخوا چې کومه فیصله شوې ده چې په ټول ملک کې چې کوم غیر ملکي وګړي دي او په غیر قانوني توګه باندې دلته په پاکستان کې میشته دي، حکومت هغوی له د 1 نومبر پورې ډیډ لاین ورکړی دی چې 1 نومبر پورې تاسو خپل ملک ته په رضاکارانه توګه باندې لاړ شئ، بیا د هغې وروستو به کاروایی کیږي. او په دې اړه باندې د دې پوسټ په اړه باندې موږ ته د پیښور چې کوم کرایم ریپورټرز دي هغوی هم ویل چې د اس اس پی اپریشن لخوا نه په سوشل میډیا باندې داسې کوم پوسټ شوی دی او نه داسې څه فیصله شوې ده فلحال. نو بیا په دې اړه باندې موږ د پیښور پولیسو حکامو سره هم خبرې اترې وکړې. هغوی هم د دې پوسټ په مکمله توګه باندې تردید وکړو او دغه چې کوم پوسټ دی دا په مکمله توګه دا ویل چې دا په مکمله توګه باندې بې بنیاده دی. دې سره یو خو دا تاثر پیلاویږي چې تاسو په دغه پوسټ کې ګورئ چې دې کې لیکل شوي دي چې د پیښور چې کومه علاقه ده نوتیه د پیښور یو علاقه ده هغوی پکې ښودلې ده چې د نوتیې څومره افغان مهاجرین دي هغوی ته پناه ورکولو والا. نو دا پوسټ چې کوم دی په دې دا خو یو بد اثر خوري په معاشره کې. اول خو دا چې دا پوسټ که تاسو وګورئ نو دا یو ذاتی معاملاتو سره تعلق لري ځکه خو ورکې یوه علاقه شو شوې ده یا ټول ملک په دې کې ولې نه شو کېدو. بیا چې کومه د حکومت لخوا فیصله شوې ده نو هغه صرف د افغان مهاجرینو لپاره نه ده، هغه د ټول چې کوم غیر ملکی وګړي دي، که هغه د افغانستان سره تعلق ساتي، که هغه د روس سره تعلق ساتي، که هغه د انډیا سره تعلق ساتي، که هغه د هر ملک سره تعلق ساتي او چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې میشته وي نو د هغوی دپاره د حکومت دا فیصله ده. نو په دې پوسټ کې چې کوم دی بالکل ټارګټ شوي دي افغان مهاجرین او بیا په خاصه توګه د نوتي افغان مهاجرین. په فیسبوک باندې دغه پوسټونه په زیات تعداد کې شیر کیږي. د ټولو نه زیات چې کوم دی اوس چې مونږ کومه دا ویډیو ریکارډ کوو نو تر دې دمه پورې دا د 400 نه زیات چې کوم دی په یو فیسبوک آی ډي نه دا شیر شوی دی اکاونټ نه او بیا د 300 نه زیات چې کوم دی د بل دغه نه شیر اکاونټ نه دا شیر شوی دی. نو د دغه پوسټونه چې کوم دی بیا په مختلفو فیسبوک آی ډیز نه یا د مختلف اکاونټس نه دغه چې کوم پوسټ دی دا شیر کیږي. مونږ د دې نتیجې ته راورسېدو چې دغه پوسټ چې کوم دی دا په مکمله توګه باندې فیک دی او د اس اس پی اپریشنز لخوا تر اوسه پورې هیڅ قسمه داسې سوشل میډیا باندې داسې پوسټ نه دی شوی. مننه.